یو بل ورور دا سوال را لیږلی دی چې دا پنسي ښکتی په مانځه کې نو د دې کس مونځ کېږي که نه کېږي. نو دا خبره به یاد وساتئ ښه. یو پنسي ښکته کول د سړو دپاره دي، یو د ښځو دپاره دي. ښځې به پنسي ښکته کوي په عام حالت کې هم، د مونځ په حالت کې هم. او نارینه چې وي زمونږ سړي نو هغوی به بیا په عام حالتو کې پنسي د ګیټو نه اوچتې ساتي او په مونځ کې خو به خامخا اوچتې ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاري شریف کې د حضرت ابو هریره روایت دی رضی الله عنه، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. کومه حصه چې په ګیټو کومه حصه چې د ګیټو په پنسو کې پټه راغلي وي دا به اور ته ځي. نو چې ستا ګیټی او ستا خپې اور ته لاړې شي نو وایه ستا نور وجود به اور ته ځي که نه به ځي؟ خامخا ستا وجود به اور ته ځي. ابو داود شریف کتاب اللباس کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي سیکو مونځ یې کولو، بیا ورته آواز وکړو دې خوا راشه. چې مونځ نه فارغه شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته آواز وکړو دې خوا راشه. هغه راغو ورته وفرمیل اعد صلاتک والوضوء جمیعا، مونځ هم وکړه او اودس هم وکړه. بیا مونځ دوباره وکړو، بیا ورته ووی ورشه اودس وکړه مونځ وکړه. په دریم ځل یې ورته ووی ورشه اودس وکړه او بیا مونځ وکړه. چې هغه صحابي مبارک فارغه شو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما له خو نوره طریقه نه راځي دا خو زه کومه. ورته یې وی ستا په مونځ کې هېڅ فرق نشته، ستا په اودس کې هېڅ فرق نشته، ولکنک صلیت وانت مسبل الازار، تا مونځ وکړو ستا ګیټی پټې وي. وان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل، الله پاک جل جلاله د هغه کس مونځ نه قبلی د کوم کس چې دا ګیټی پټې وي په پنسو کې. دا ډېر لوی جرم دی، ډېره لویه ګناه ده په عامو حالاتو کې هم او د مونځ په حالاتو کې هم. نو د دې نه ځان بچ کول ډېر اهم مهم دي.